فاطمه رضی الله تعالی د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زوم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، وی فاطمه ما تراکه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو، وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی، وی مال خو را نه کړه، ته لاړ شه ته پیغام ولېږه، کېدای شي تاله یې درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تپوس وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ورته جواب راغی، وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار یې ورته وکړو. بل صحابي هغه د فاطمه رضی الله تعالی تپوس کو، نبی علیہ السلام هغه ته جواب ورکړ، هغه ور نکړه. علي رضی الله تعالی عنہ داسې سارا ته خان شړ دی وتلو، دوی خبره وکړه، ویره مونږ له خو را نکړه کې دې ش علي رضی الله تعالی عنہ ورکی. دوی لاړو په علي رضی الله تعالی عنہ هغه سارا کې خان سره ول. دوی ورته وی علي ته د فاطمه تپوس ولې نه کوي؟ داغه تپوسو کې چې نبی علیہ السلام تعالی درکې کنه. علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي، وی زما سره دې سو زه په څه باندې تپوس کما، زه خو نه مهر لرم نه کور لرم، نو زه به د هغې څنګه تپوس کوم؟ علي رضی الله تعالی عنہ خپل کور هم نه و، دی به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په جومات کې پاتې کېدو، د نبی علیه السلام د تره زوی جومات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته، نو زه د هغې تپوس څنګه وکړم؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل، وی نبی علیه السلام ډېر مهربانه دی او ستا خو د تره زوی دی، کېدای شي ستا سره اډو حساب ونه کړي، ته یې تپوس وکړه که نه، کېدای شي دا تپوس درنه اډو نبی علیه السلام ونه کړي. هغه وی ټیک ته نو راغې، چې کله راغې نبی علیه السلام اوس د صحابه کرامو ولېږو، دوی ورته وي ته ورشه شابه ورشه. نو چې دی لاړ د نبی علیه السلام خواته کېناستو، نو شرمېده، د شرم نه یې غږ ونه کړو، هېڅ هم ونه وي. نبی علیه السلام ته وی علي هسې راغلی وي او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه، هېڅ یې ونه وي، د شرم یې غږ ونه کړو، راپاسېد واپس راغی. هغوی ورته تپوس وکړو څه چل دې وکړو؟ وي ما هلته خبره نه شوه کولې، ما څه ونه وي، ما خو نه شو ویلی. ښه بله ورځ بیا ولیکو، لاړ شه که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه. علي رضی الله تعالی عنہ دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی، چې بیا ورغی بیا د نبي علیه السلام تپوس وکړو، علي هسې راغلی وي او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه، ناس راپاسېد، بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بار صحابه یې تپوس وکړو، علي څه چل دی وکړو؟ زه نبي علیه السلام ته نشم ویلی، زه نشم ویلی، زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه؟ صحابه کرامو بیا ولیکو، ورشي شابه ووایه ورته. دی چې لاړو نبي علیه السلام پوه شو، نبي علیه السلام څه شو؟ پوه شو. یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو، د هغې په تپوس باندې راغلی کو، نبي علیه السلام سر علي رضی الله تعالی عنه داسې سر غلی روچت کړي، د الله پاک پیغمبره خو په دې راغلی یم، خو تاسو ته ویلی نشم، تاسو ته ویلی نشم، دې دپاره راغلی یم، دې دپاره راغلی یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنہ فرمایلی، علي فاطمه به زه تا ته درکم، فاطمه به زه تا ته درکم، خو چې لومبې زه د هغې نه تپوس وکړم، زه د فاطمې نه تپوس وکړم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبی علیه السلام څه فرمایي، زه به د فاطمه نه څه وکړم؟ تپوس وکړم. او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو، د لور نه د نکاح تپوس کوي، نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ ښه چال درته زه رشته وکړم، خو د لور متعلق نه، ته به د لور نه تپوس کوم، دا خو بې غیرتي ده، دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې، ولې دا لور دی، دا انسان نه دی، دا حق نه لري. ته د نبي علیه السلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبي علیه السلام د لور نه زیات حیاداره ده، د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیاداره ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کوم؟ تپوس کوم، بیا به زه تا ته جواب درکم. نو او دا مسله واورئ، ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده، عاقله جینۍ ده، دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم، هغه چغې وایي دا نکاح ما ته منظور نه ده، جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح، پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده، پلار یې بار نکاح ورله وکړي، دا نکاح کېږي؟ دا نکاح نه کېږي، دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي ما
تعالی درکړې ده هغوی ما قبوله کړې ده. څه شی قبلای؟ قبلای څه شی؟ هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خبره عاقله ده بالغه ده. اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی، هغې رضا پکې شرط دی. دا نکاح سره کېږي نه چې هغه خپی، خو جهالت سره به څه کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه، د هغې نوم هم خاله و.